اوس په دې بډا بیره کې یو شی راوتی دی، ناشنا شی راوتی دی، ښکلي ږیره پرېږده، بریتونه وخریا، کمقلان ډیر دی، ډیر هیڅ کمی نشتا، والله چې بلا شی دی. هغه کمقل وی چې ما خوب ولیده. څه شی مې ولیده؟ ما خوب ولیده یو سپین ږیری ښکلی سړی راته راغی، راته وی دمونه اچوه. څه شی دم کم؟ زه خو خر یمه، کوتک خان یم، څه شی دم کم؟ وی 2 سیوانې راکړل، یو سیب باندې راته یو کلمات ولیکل چې دا د دیشي دعا ده، بل سیب باندې راته بله دعا ولیکله چې دا ده. وی کمې دعاګانې چې ولیکلې دا نه قرآن کې شته او نه حدیث کې شته، نو بیا به ستا د نیا نه نقلي، نیا به دې دغه دعاګانې چېرته امت ته راوړي. بیا هم دا خره ورځي، حالان کې سوچا علماء کرام لیکلي کمې دعاګانې چې نه قرآن کې شته او نه سنت کې شته، دغه ویل حرام دي. وی ما خوب ولیده، بس زه چفکې اچوم، خلک جوړیږي. بله ورځ خر بیمار شوی و. څه چلی و؟ بیمار شوی و، ډراپ ته لګېدلی و. یو کمقل هم دا سوچ ونه که چې حضرت صاحب ته خو د ټولې دنیا علاجونه په چفکي کوي، دا ډراپ در ته خپله ولې لګېدلی دی؟ ځان له چوف ولې نه اچوي؟ بیا هم دا خره ور روان، دا کمقل خلق ور روان. ښځو بېزتیانې وشوې، بلا شی خلک. عمران خان ته هم ټلیفون کړی و چې هغه یې واورې، وی چې د ټول هسپتالونه بند که او په هسپتالونو کې سپیکر یې ولګوه، زه به چفکۍ کوم، خلک به جوړېږي. انا لله. دا چې وتړي او دا یوه ګوته ته یې پرې کړي، ورته چې اوس چفکۍ پې اچوه، ته به ډاکټر له نسي. دا امت مکمل خر دی، مکمل خر. ما خوب لیدلی دی، څه چل دی؟ ما خوب لیدلی دی، خوب کې ماله سپین ږیری سړی راغی، راته دعاګانې وښودې، نو قرآن کې شته نه حدیث کې شته. ښه ما خوب لیدلی دی چې ماله هغه ستا سپین ږیري نه هم ډېر ښکلی سپین ږیری ماله راغی، هغه ما ته ووی چې دا به ډبېرې والا سړی ډېر لوی خنزیر دی او دا ډېر لوی ظالم دی. نو ستا خوب او زما په خوب کې څه فرق دی؟ ستا والا هم سپین ږیری و، زما والا، خو زما والا ستا والا نه ښکلی و. تا ته سپین ږیري وی چې دا وایه، ما ته سپین ږیري ووی چې دله چې ورځې یوه څپېړه په دې ښي طرف ورکوه، بله په دې ګچ ورکوه. ته یې منې را سره؟ دی به یې ومني؟ مونږ ورسره منلې ده. دې خوبونو دنیا غرقه کړه. لوی لوی علما دا دروغ وایي. همدارنګې دغه د خدای دشمن ټوله دنیا ور روانه ده، وی چفکی سره کار کیږي، ډراپ ورته لګېدلی، په دې خلک نه پوهېږي چې زما علاج کوي او ځان له دې ډراپ بیا ولې لګولی، چفکی ولې په ځان نه کوي، او چې څوک ورځي څه پې ویم نه. انا لله و انا الیه راجعون. نو بہرحال پیغمبر علیہ السلام فرمائی، قرآن کی یو ځای کې راځي وقیل من راق، د دې معنی لږ زده کې، وقیل من راق وایي چې کله دا سا بالکل مړی ته راوخیږي، وقیل من راق څوک دې دمګری راشه که نه جي دم واچوه، سا دې ځای ته راغلی دا لږه ښکته کا، ښکته به شي. وقیل من راق. الله اکبر. دکانداری ده، دین نه ده، دکانداری ده. نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی پا غورت باندے بڑیر مخون سپین وی، او چاچے د قرآن و د سنت مطابق مونز او دس کڑے وی، نو دا غبا مخ او دا سنو زایون بے پڑکیگی، زبردست با پڑکی. کلچ خیل آسوینزے علماء وی دا دعا بوئی، اللہم آتینی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. الہ العالمین مالا عملنا مپ خلاص باندے راکا، اللہم آتینی کتابی بیمینی، یا اللہ مالا عملنا مپ خلاص راکا، وحاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ آسان حساب رسرو کا، یا اللہ حساب را سر آسانو کا.
دا ملکم والا دا تنظیمم والا چې زما حساب آسان شي مال دې څومره ډیر وي هغومره به دې حساب زیات